رسوائی دا العظیم لویا. په دې آیات کریمه کې مخکې آیاتونو کې د منافقینو مخالفت ذکر شو. چې دې منافقینو با یؤذون النبی، نبی ته ضرر رساو. نو په دې مخکې آیاتونو کې منافقینو ضرر نبی ته ذکر شو. اوس په دې ځګینې کې د هغه خلکو د پاره چې هغه د الله او د الله د رسول مخالفت کوي، د هغو د پاره تهدید ایرول دي او د هغه خلکو د پاره سزا ده. علم یعلمو، آیا نو معلومه کړی هغو انه بېشکه شاندار من هغه څوک یحادد الله چې مخالفت کوي هغه د الله او د رسول الله. په انا نو په یهلک دغه سړی به هلاک کي، په یهلک دغه سړی به هلاک کولی شي. ولې به هلاک کولی شي؟ په انا له نو بېشکه د هغه لپاره اور د جهنم دی، خالدن پی همیشه به په دې اور د جهنم کې. ذالک دغه الخزي العظیم، رسوایی ده العظیم لویا. یحذر المنافقون، یریږي منافقان ان تنزل علیهم چې نازل کړل شي په هغو باندې سورت. منافقین د دې نه یریږي چې په دې یو سورت نازل شي. تنبئهم داسې صورت چې خبر ورکړي هغو لره بما په هغه څه فی قلوبهم چې بڼوند هغو کې دي. قل ته ورته وایه استهزئوا، تاسو استهزاګانې کوئ. فإن الله بېشک الله تعالی مخرج رایستونکی دی ما هغه څه لره تحذرون چې تاسو د هغې نه ځان ساتئ. ولئن سألتم خامخا کچته کې ته سوال وکړې د منافقانو نه، لیقولن خامخا ویغو انما بېشکه کنا منګه نخوض، منګ په خبره کې ننوتي وو، ونلعب او منګ لوبې کولې. قل ته ورته وایه ابالله ای په الله سره و آیاتي او په آیاتونو د الله سره و رسولي او په رسول د الله سره کنتم وایي تاسو تستهزئون، تاسو ټوکې کولې. ولئن سألتم، رسول علیه الصلاة والسلام نه مخکې یو څه کسان روان او دغه کسان منافقین. نو هغه منافقانو دا خبره وکړه چې تاسو دې نبي ته وګورئ، دا د ده لپاره به ماڼۍ د شام او ماڼۍ د بني اسپرو د رومو دا به دته بیرته شي. او دا سړی به دغه ماڼۍ واخلي. نو له دې ته به د شام او دارنګې ماڼۍ د بني اسپرو دا به دیو ته بیرته شي. دا الله دا آیات نازل کړ. او چې رسول علیه السلام کله را طلب کړ چې ګوره تاسو دا خبرې کړلي، نو دیو به خامخا ویل چې موږ نخوضو، په یوه خبره کې ننوتي او ټوکې م کولې. قل ته ورته ووایه چې په الله او په آیاتونو د الله او په رسول باندې تاسو ټوکې کوئ. د دې نه معلومه شوه چې په کفر کې ټوکه کول او قص کول دواړه برابر دي.
ځکه چې اول چې نخوځ وایي موږ ټوکې کول الله د هغو خبره رد کوي قل ته ورته په الله پورې په آیاتونو د الله په رسول پورې تاسو استهزاګانې کوئ دا خو کفر دی او په الله او په آیاتونو د الله او په رسول پورې ټوکې کول دا خو کفر دی لا تعتذروا تاسو عذرونه مه پیش کوئ قد کفرتم په تاسو سره کفر کړی تاسو بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه تاسو کفر مه کوئ عذرونه مه پیش کوئ تاسو کفر کړلی بعد ایمانکم نه د ایمان ستاسو اوس دا نو معلومه شو چې کفر دی په الله او په الله په رسول پورې استهزا کول دا کفر دی دا مطلب ان عفو که چرته موږ عفو وکړو عن طائفة یوې طایفې ته منکم ستاسو نه نعذب موږ عذاب ورکوو طائفة یوې بلې طایفې ته بأنهم بېشک هغو کانو هغو مجرمین ګناهګاران ان نعفو عن طائفة که موږ عفو وکړو یوې طایفې ته نو موږ بلې طایفې ته عذاب ورکوو درې کسانو چې هغه روانو دوه ټوکې کولې او یو پورې خندل کوم چې خندل هغه مخشي بن حمیر نو الله او دې ټوکې پر رسول علیه السلام پورې کولې نو الله دا آیات نازل کړ که چرته موږ عفو وکړو عن طائفة د یو جماعت نه ستاسو نه نو بل او چې دغه مخشي بن حمیر دغه ته موږ عفو وکړو نو موږ عذاب ورکوو یوې طایفې ته چې بېشکه هغو دي مجرمان نو بلې طایفې ته موږ عذاب ورکوو دا مطلب دی او دا آیات چې کله نازل شو نو هغه مخشي هغه د خپل نفاق نه توبه ویسته او الا همیشه لپاره زه اوس اورم آیات چې د هغې نه رپېږي د دې نه پوستکي او د دې نه زړونه غیری مخشي دا ویل او مخشي دا دعا وکړه چې ای الله وګرځې او پاس زما قتل په لارې ده ستا کې چې ستا په لار کې ای الله زه قتل شم او ستا په لار کې زه داسې قتل شم چې یو تن دا نه وایي چې ما ولا غسل ورکړلی ما کفن کړلی ما دفن کړلی داسې زه قتل شم لہذا په ورځ د یمامې باندې داسې وشو شهید شو او د ده دعا قبوله شو البته دلته انا په شرط نعذب طائفة جزا ده نو ان نعفو شرط نعذب طائفة جزا او د طائفه اطلاق خو په واحدم کیږي خو دلته اشکال وزداره چې د ان نعفو شرط او د جزا په مابین کې خو څه اتصالي څه لزومي دلته هغه اتصال او لزوم نشته ځکه چې دلته وایي ان نعفو که موږ عفوه کوي د یوې طایفې نه عذاب ورکوو بلې طایفې ته نو بلې طایفې څه عذاب ورکول خو دغه عفوې څه نه منع د یوې طایفې ته عفوه کول د هغې څه نه مناسب دی نه پکې څه سببیت شته نو دا شرط او جزا دلته نصیب کېږي علما د هغې نه جواب کوي چې د ان نعفو لپاره جزا حذف شوې ده او معنا یې دا ده که چرته موږ عفوه کوو عن طائفة د یوې طایفې نه منکم ستاسو نه ستاسو نه چې یوه طایفه ده موږ د هغې نه عفوه کوو
فلا ينبغي ان يفتروا نو مناسب نه ده چې هغو ابترا وکړي او یا فلا یفتروا هغو د ابترا نه کوي هغې جزا ده بعض علما ذکر کوي چې دا نعذ په خپله باندې جزا ده او هغه دا چې الله وایي که موږ عفو وکړو یوې طایفې ته ستاسو نه نو دا عفو کول یوې طایفې ته دا سبب دی د دې چې اخبار ورکړي چې دې بلې طایفې له به موږ عذاب ورکړو نو دا سببیت پکې د اخبار دپاره راغی چې دا خبر سبب دی دپاره د خبر په مضمون د جزا سره نو په دې طریقه باندې بیا جزا او شر صحیح شو المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان زنانه بعضهم بعض داغونه من بعض د بعض نه دي یأمرون امر کوي هغو بالمنکر په بدۍ سره وینهون منې کوي هغو عن المعروف د نیکو نه ویقبضون ایدیهم قبض کوي هغو ایدیهم لاسونه خپل نسوا الله هېر کړي دي هغو لره هېر کړی و هغو الله فنسیهم الله هم هېر کړي و هغو لره ان المنافقین بېشکه منافقان هم منافقان الفاسقون فاسقان دي دې آیات ته اوس وګورئ المنافقون منافقان والمنافقات منافقان زنانه بعض د هغو نه من بعض د بعض نو بعض منافقین دا منافقان دا بعض را بعض را یعنی یو شانتی په نفاق کې چې څوک منافقې نرې او ښځې دا ټولې په دې کې یو شانتی وعد الله وعده کړل الله تعالی المنافقین د منافقان سره والمنافقات او منافقان سره والکفار د کفار سره وعده ورسره کړل نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه وی پر اور د جهنم کې هیا دا اور حسبهم کافر د هغو لپاره ولعنهم الله او لعنت لګلی دی په هغو باندې الله تعالی ولهم د منافقان دپاره عذاب دی از مقیم دایمي په مخکینی آیاتونو کې د منافقانو اعمال ذکر شو هغه اعمال قبیحه چې امر کوي په بدۍ سره او د نیکو نه خلک منې کوي دا منافق دی وعد الله په دې آیات کې د هغو لپاره تخویف اخروي ذکر کړي چې د منافقانو دپاره اخروي عذاب داره چې دیو نار د جهنم دی خالدین فیها کالذین پشان دا کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه کانو هغو اشد منکم سخت ستاسو نه قوتا بقوت کې و اکثرو اموالا د جهت د مالونه و اولادنا او د اولادنا پس تمتعو تاسو نفع واخلی بخلاقهم په حصې خپلې سره پس تمتعو ناغو نفع اخیستوا بخلاقهم په حصې خپلې سره پس تمتعتم تاسو نفع واخلی بخلاقکم په حصه ستاسو سره کما لکه څرنګې استمتع الذین نفع اخیستوا کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وه نفع اخیستوا بخلاقهم په حصې خپلې سره وخستم او ننوځئ تاسو کالذي په شان د هغه چا خاضو چې ننوتلي وو هغو په باطل کې اولئک دغه خلک حبطت اعمالهم بربادو عملونه د هغو
په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولئک دغه خلق هم هغو الخاسرون نقصان موندونکي وو. کالذین کاف د تپارک تشبیه دی نو په تشبیه کې به مشابه او مشابه به پکار. نو انتم تاسو ای کافرانو پشان د هغه کافرانو یی چې مخکې تاسو نه تیر شي. انتم حذف شوي. اوس الله جل شانه په دیو باندې رد کوي چې هغه مخکینی کافران هغه ستاسو نه په قوت کې مضبوط او کلک هغه چې د دنیا کومه حصه وه په هغه څه نه په واخیسته بیا الله هلاک. نو تاسو هم په دې دنیا نه په واخلئ لکه څنګه چې هغو اخیستې وه او هغه مخکینی خلک به باطل کې ننوتې او تاسو هم ننوځئ. لہذا د دیو دپاره بیا تخویف دنیوي اخروي دواړه دی. اولئک حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د هغو په دنیا او په آخرت د دغه کافرانو عملونه په دنیا او په آخرت دواړو کې برباد دي. په دنیا کې هم د کافر دپاره تباهي دی او په آخرت کې اولئک هم الخاسرون. خوز ننوتل دي په مایع شي کې لکه اوبه شوي او خاطر بیا استعمالیږي په هغه دخول کې چې ګرځېدلی دی نوم چې په دې کې تلویسي سړی ککړ کوي سړي ته ضرر رسوي په داسې شي کې ننوځې نو دغه ته خوځ وي او مراد د دې نه دخول په باطل کې دی. کالذی الذی مفرد دی په معنا د جمع ده وخستم ننوځئ ای کالذین خاضوا ځکه چې په خاضو کې ضمیر الذی ته راجع دی خاضو جمع ده نو الذی معنا جمع ده. الم یأتیهم آیا نو راغلی هغو ته نبأ الذین واقع د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د هغو نه وو قوم نوح چې قوم د نوح و عاد او عادیانو و ثمود او ثمودیانو و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم و اصحاب مدین او خاوندان د مدین والمؤتفکات او هغه کلي چې الټه شوي وو. آتتهم رسلهم راغلي و هغو ته رسلهم رسولان د هغو بالبینات په دلایلو واضحو سره. فما كان الله نو ندی الله تعالی لیظلم چې الله تعالی ظلم وکړي په دې خلکو باندې ولکن او هغو په نفسونو خپلو باندې یظلمون ظلم کوه هغو. آیات ته ګورئ الم یأتي په مخکینی آیاتونو کې یو جمله ذکر شوه چې پستمتعوا هغو هیڅ نفع اخیستې وه بخلاقهم په حصې خپلې سره یا کما استمتع لکه څنګه چې نفع اخیستې وه هغه خلکو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې ستاسو نه مخکې کوم خلکو هغو نفع اخیستې وه کما لکه څرنګې استمتع نفع اخیستې وه هغه کسانو چې مخکې ستاسو اوس د هغه مخکیني قومونو چې هغو نفع اخیستې ده د دنیا نه الله هلاک کړلي د هغو تفسیر کوي د هغو وضاحت کوي چې هغه دا قومونه دي من جمله د هغې نه دا قومونه دي. دا مطلب دی د دې آیات. قوم نوح د نوح علیه السلام قومو هغه الله غرق کړی په اوبو سره. عادیان هلاک کړي الله تعالی په هوا سره. ثمودیان الله هلاک کړي په زلزلې سره. قوم د ابراهیم چې هغه نمرود و هغه نمرود الله په ماشي باندې هلاک کړی. اصحاب د مدین الله په اور سره هلاک کړي.
په ورځ د ذلې یا په ورځ د صیحه. معتبکات نه والمعتبکات د دې نه مراد خو یا کلي د لوط قوم د لوط دي یا ته کلي مکذب هغه کلي دي چې هغو انبیا دروغجن کړي. دغو کلو ته رسولان راغلي په دلایلو واضحو سره. نو الله تعالی نه دی لیظلمهم چې په هغو باندې ظلم کوي، لیکن هغو په نفسونو خپلو باندې ظلم کوي. دا مطلب دی. نو په دې کې اوس تخویف، په دې کې تخویف اخروي دی د دې کافرانو لپاره، تخویف دنیوي دی چې دغه مخکینی قومونه هلاک شوي دي، تاسو هم د هغو په نقش قدم روان یې په کفر کې، لہذا الله به تاسو هم هلاک کړي. دا مطلب دی. والمؤمنون او مؤمنان والمؤمنات او مؤمنان زنانا بعضهم بعض لغنا اولیاء او بعض دوستان د بعض دي. یأمرون بالمعروف امر بکی اغو پنی کئی سرا او منی کئی باغو د بدینا ویقیمون الصلاة ادا کئی باغو منزدرا ويؤتون الزكاة وركي باغو زكاة ويطيعون الله خبر ومن يغود الله ورسوله ورسول الله. أولئك دغ خلق سيرحمهم الله زردا چرحم بوكي باغو باند الله. إن الله بشك الله تعالى عزيز غالب ري حكيم حكمت والا ري. په دې ځای کې نیکي وګورئ. په مخکینی آیاتونو کې د منافقینو دپاره تخویف دنیاوي او اخروي ذکر شو. په دې آیاتونو کې اوس الله د مؤمنانو دپاره بشارت دنیاوي او اخروي ذکر کوي. په منافقینو کې الفاظ داسې مخکې راوړي وو چې والمنافقاتو منافقان بعضهم من بعض، بعضې له بعض نه دي، په نفاق کې مشابه دي، یو شانتي دي. او د مؤمنانو په حق کې داسې ویل دي چې بعضهم بعض ردیونه اولیاء او دوستان د بعضو دي، چې مؤمنان او مؤمنان زنانه بعض ردیونه بعض د بعضو سره دوستان دي. ځکه چې په مؤمنانو کې دوستي د یو بل سبا کېده او په منافقانو کې بعضې د بعضو نه هلته وویل ځکه چې په دې کې مشابهت دی. یاره بعضې منافقان د بعض سره مشابه دي، دوستي په هغو کې نه وي. د دې آیات نه دعوت او تبلیغ ثابت شو. او دعوت او تبلیغ د چا لپاره ثابت شو چې نر به هم دعوت او تبلیغ کوي، زنانه به هم کوي. ځکه چې والمؤمنون والمؤمنات وروسته ذکر شو، بعضې دوستان د بعض دي یأمرون بالمعروف. اوس د هغو وظیفه ذکر کوي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. نو مخکې زنانه هم ذکر شوي، مومنان سړیم ذکر شو، اوس د هغو وظیفه ذکر کوي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، دا به کوي. نو د دې نه تبلیغ د نرو د سړو ټولو ثابت شو. اولئک دغه خلق سیرحمهم الله زر دا چې رحم به وکړي په هغو باندې الله تعالی. سین دپاره د تاکید د وعد دی. دا خبره زمخشري کړله. نو اولئک دغه خلق سیرحمهم الله رحم به کوي په دوی باندې الله تعالی. نو چې سین دپاره زمخشري وایي د تاکید دپاره شي، نو الله به په دغو باندې خامخا رحم کوي. دا مطلب. او ما تاسو ته ویلي چې زمخشري معتزلي دی، نو هغه سین دپاره د تاکید د وعدې واخیست.
نو مطلب دا دی اولئک دغه خلک سیرحمهم الله زر دا چې رحم به وکړي په دغو باندې الله زر دا چې الله جل شانه به په هغو باندې رحم وکړي نو د دې نه سین پکې دپاره نو دلته کې مؤمنان ذکر شو نو بیا دیو دا معتزله دا وایي چې په دې دا رحمت او مؤمنان له اجر ورکول دا په الله واجب دي دا دغه مذهب دی د معتزله نو سین هغه د پاره د تاکید ځکه اخلي اهل سنت والجماعت وایي چې سین دپاره د استقبال دی چې ولاک دغه زر د چې رحم به وکړي په هغو باندې الله به مستقبل کې په مستقبل کې به پیران کېږي په قبر کې په قیامت کې په دې مراحلو کې وعد الله وعده کړی و الله تعالی المؤمنین مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او مؤمنانو سره وعده ورته کړی و جناتین د جنتونو تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د دې نه الانهار ولې خالدین فیها همیشه به په دې جنتونو کې ومساکن او د کورونو طیبة پاکو دا هغه ورسره وعده شو پی جنات عدن په جنتونو د اوسېدلو کې ورضوان من الله او رضا د الله نه اکبر الهدى ذلك دغه هو دا الفوز العظیم کامیابی دا العظیم لویا د مؤمنانو سړو د زنانو د پاره بشارت اخروی دی چې جنات من تحتها الانهار ومساکن او کورونه دي طیبة پاک په جنت د عدن کې په جنت د استقرار کې مراد د دینا اقامت د په وجه د خلود باندې جنتونو د عدن کې به د همیشه په جنتونو کې به د همیشه په جنتونو کې رسول علیه السلام د دې مساکینو بیانم کړل چې معنی به د ملغلل نه په جنت کې د ملغلل نه په دغه معنی کې به او یا کورې د یاقوت سرونه په هر کور کې به او یا کمرې د زمرد شنو نه په هر کمره کې به او یا کټونه یي تختونه یي په هر تخ باندې به او یا پرشي د هر قسم رنګ نه په هر پرش باندې به زنانه د حور العین نه په هر کمره کې به او یا خوانچی په هر خوانچه کې به او یا رنگونه د هر قسم طعام نه په هر کمره کې به او یا غلامان او غلامانی نو مومن لبا الله تعالی داس قوت ورکی چې په هر سبا کې به په دغه باندې راځي یعنی د دغه زنانو سبا دا جما کوي دومره قوت به الله دغه چې دغه ټولو سبا مومن په سار کې دغه ټولو سره جما کوي مساکن طیبه دغه دي ورضوان علما ذکر کوي چې په رضوان کې تنوین د پاره د تقلیل دی ورضوان او رضا لګه د الله نه اکبر لوی
چې لږه ارزه د الله نه لویه ده. یا ایها النبی اے نبی جاهد الکفار جهاد کوه ته الکفار د کافرانو سره والمنافقین د منافقانو سره واغلظ علیهم او ته سختي کوه په هغو باندې ومأواهم او ټکانه د هغو جهنم دی وبئس المصیر ناکاره ځای د ګرځېدلو دی جهنم. په مخکینی آیاتونو کې مقابله وه په مابین د صفاتو د کافرانو منافقانو او په مابین د صفاتو د مسلمانانو کې. چې د منافقینو صفات هم ذکر شو د مؤمنانو صفات هم ذکر شو دا مقابله ذکر شو. په دې آیاتونو کې اوس اعلان د جهاد دی د هر کافر سره چې د هر کافر سبا جهاد کې البته جهاد د کافر سره خو بالسیف دی په توره ده او د هغې دپاره خپل شرایط هم دي چې د کافر سره جهاد جاهد الکفاره د کافر سره جهاد کوه. هغه او بیا دغه جهاد چې د کافر سره کې دوه قسمه دی. یو د جهاد اقدامي دی چې ته پې حمله وکړي. یو جهاد هغه دی دفاعي دی چې کافر فتح باندې حمله وکړي. او نن سبا چې څومره مسلمانان دي دا که په جهاد کې مبتلا دي دا جهاد دفاعي کوي کافرو په دې باندې حملې کړي. د جهاد مقصد دا نه دی فرض که یو سړی اوس راغی ستا په ملک کې څوک ورته په لار کې کیني او هغه قتل کړي دا جهاد نه دی. دا خو هسې یو فساد دی بلکې هغه خو یو مستامن شو یا ذمي دی نو د مستامن او د ذمي قتل خو نشته. البته چې کله په میدان جنگ کې کافر راووت مسلمان به بیا اوزي هغه به قتل کړي. نو جهاد وکړه ای نبي د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره جهاد وکړه. اوس د منافقانو سره جهاد سره د منافقینو سره جهاد یا خو جهاد باللسان دی چې د هغو په نفاق باندې رد وکړه د هغو نفاق را واضح کړه دا د هغو سره جهاد دی. یا د منافقینو سره جهاد دی باقامت الحدود علیهم چې په هغو باندې حدود جاری کا. که منافقینو ګناه کوله نو په هغې باندې اقامت د حدونو په هغو باندې وکړه. دا مطلب او اسباب د حد اشکال داو چې د منافقینو څخه حدود جاری کول خو په مسلمانانو باندې ابي کنه. نو موږ د هغې نه جواب چې اسباب د حد اکثر به داو چې دا به صادرېدل د دې منافقینو. وغلظ علیهم په دې باندې سختي وکړه. یحلفون بالله قسمونه خوري هغو بالله په الله باندې ما قالو چې نه ده ویلې هغو
ولقد قالوا خامخا په تحقیق سره ویلې هغو کلمة الکفر کلمه د کفر وکفروا او کفر کړه هغو بعد اسلامي وروسته د اسلام دغو نه وهموا او قصد کړی هغو بما په هغه څه باندې لم ینالو چې نه ورسېدلي هغو وما نقموا او عیب نو لګولی الا مگر د دې وجې نه منافقینو عیب نه لګولی ان اغناهم الله چې غنیان کړي وو هغو لره الله تعالی او رسول الله من فضله د فضل خپلنا فإن يتوبوا كجرت هغو توبه وباسي یکو دی خیرا لهم غوره د هغو لپاره وإن يتولوا كجرت ګرځي هغو نو عذاب به ورکړي هغو لره الله تعالی عذابا علیما عذاب درناک په دنیا کې او په آخرت کې او نشته د هغو دپاره په الارض بزمن کې من ولي څه دوست ولا نصیر او نه مددګار آیاتونو ته وګورئ په مخکینی آیاتونو کې د منافقانو بحث روان دی په دې ځای کې د منافقینو یو جنایت ذکر کیږي او هغه جنایت د منافقینو دا دی چېرې دیو د منافقینو جنایت دا دی چې دا منافقان غلط بیانی کوي په دروغ باندې قسمونه خوري نو په دې آیاتونو کې د منافقینو یو بل جنایت ذکر کوي واقعا دا وه چې دوه سړي دغه دوه سړو په خپل منځ کې جګړه کوله یو د قبیلې جوهیني نه و بل د غفار نه و دا جوهینه قبیله چې وه نو دا د انصارو ملګري و حلفاو هغه د بني غفار سړی راولګېدو په جوهیني باندې غالب شو او مارته و چې جوهیني ملګری د چاو د انصارو او عبدالله بن ابی بن سلول هغه خو هم ځان ته انصاري وایو هغه هم د انصارو عبدالله بن ابی راولګېد اوسته ویل انصروا اخاکم د خپل دوست امداد وکړئ د جوهیني امداد وکړئ او بیا ویل والله زما د قسم ما مثلنا نره مثال زمونږه او مثال د محمد علیه السلام الا مگر چې ویل یو ویونکي زمونږ او د رسول علیه السلام مثال د څه دی چې یو ویونکي ویل چې سم من کلبکه لیأکلکه چې ته خپل سپی سورب کا چې تا وخوري د منافق عبدالله بن ابی دا خبره وکړه او مطلب یې دا چې دا جوهیني چې د رسول علیه السلام ملګری دی دیو باندې اوس موږ خرچې وکړې موږ وله خوراکونه د مهاجرینو له ورکړه نو اوس هغه رالګي موږ بېرته خوري او بیا عبدالله ابن ابی ویل والله لئن رجعنا الى المدینه زما د قسم وي که چېرته موږ خامخا مدینې ته لاړو نو اوباسي به عزتمند د دې نه الازل هغه عزتمند به رالګي و ازلیله به اوباسي نو د خپل ځان ته عزتمند وې او صحابو ته ذلیله ووایه یو سړی راغی نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه عبدالله ابن ابی راغی هغه قسمونه خوړل الله دا قسم آیات نازل کړ چې دیو قسمونه خوري په الله باندې چې ما قالو دیو دا خبره نه راکړل حالانکه دیو خو دا خبره کړله وما نقموا عیب نه لګي هغو الا مگر ان اغناهم الله چې غنیان کړي دی هغو الله تعالی او رسول الله من فضله د فضل خپلنا الله او رسول دی ول څنګه غنیان کړي په دې منافقینو کې یو سړی جلاس هغه څه د چا څه ذمهواري اخیستې وه یا په هغه باندې قرض و
نو رسول علیه الصلاة والسلام د دنه هغه ذمواري او هغه یا قرض رسول علیه السلام ادا کړ. نو دا منافقان الله رسول غنیان کړلی او بیا هم دوی ایمان نه راوړي. ومنهم بعض د منافقان نه من هغه څوک دی عهد الله وعده کړی و هغه د الله سره داسې ویلي لئن آتانا خامخا که چېرته راکړه موږ ته الله تعالی من فضله د فضل خپل نه لنصدقن نو خامخا موږ به صدقه کوو ولنکونن او خامخا یو به موږ من الصالحین د صالحان نه. فلما کله آتاهم چې ورکړی الله تعالی هغو ته من فضله د فضل خپل نه بخلو به نو هغو بخل کړی به په دې مال سره وتولوا ګرځېدلي هغو وهم هغو معرضون مخ اړونکي وو. فعاقبهم نفاقا نو پیدا کړی الله تعالی وهم په هغو کې نفاق فی قلوبهم پړونو د هغو کې الی یوم د هغه ورځې یلقونه چې ملاقات کوي هغو د الله سره بما په سبب د هغه باندې اخلف الله چې مخالفت کړی هغو د الله ما د هغه څه وعدوه چې وعده کړی وه هغو د الله سره و بما کانو او په سبب د هغه باندې چې هغو یکذبون دروغ ویل هغو. دا د حاطب بن ثعلبه بن حاطب واقعه ده. ثعلبه بن حاطب دا په مدینه منوره کې و هر مانځه کې به حاضر و. د به په مسجد نبوي کې به دا دومره زیات و چې دې ته به حمامة المسجد وایي د مسجد کوتره. د جماعت نه به دا نه وت. دا ثعلبه بن حاطب به په جماعت کې و. یو موقع کې د مونځ وکړو سیده ووت. د ده نه تپوس وشو چې ولې داسې سیده ووتلې. نو ده وویل چې زما یو څادر دی ما په هغې کې مونځ وکړو دا وړم کور ته چې زنانه په دې کې مونځ وکړي. دا رسول علیه السلام ته راغی ویل چې یا رسول الله ته دعا وکړه چې الله ماله مال راکړي. رسول علیه السلام به منې کاوه او رسول علیه السلام به ورته ویل چې ویحکه مال چې درکړه په دې مال کې حقونه دي. به هر حال دا بار بار راته رسول علیه السلام د ته د مال دعا وکړه. د ده څاروي زیات شو. څاروي چې کله زیات شو نو د مدینې منورې نه بار ته ووت او د مدینې منورې نه دا داسې بار شو چې چېرته د جمعې منځون له به راته هر منزله به بیا نه شو راتلی. بیا یې پس ښه مالونه زیات شو لار لرې اوسېده چېرته په اخترو کې یا داسې به راغی. کله چې زکات فرض شو نو رسول علیه السلام عامل ولېږه. هغه عامل په ده پسې لاړ. ده ویل چېرې دا نور کم کسان چې دي په هغو پسې لاړ شه بیا واپس راشي زه به وګورم. چې واپس والا هغه عامل راغی نو ده ویل چې یاره دا خو څه جزیه ده زکات ورکولو نه انکار وکړ. عامل چې رسول علیه السلام ته راغی هغه ته هم دغه شانته خبره وکړه. هغه څه لږ مال راغوستی او بیا راغی
خو دا د قرآن آیاتونه د هغه په حق کې نازل شوي او رسول علیه السلام ته هغه مال وانخیست. د ابوبکر رضی الله تعالی په دور د عمر رضی الله په دور کې براغه مال به راوړ اول چې رسول علیه السلام نه راويسته نو موږ به څنګه واخلو. لہذا دغه شان تبا د حضرت عثمان رضی الله تعالی په دور کې غالبا د اوپات شو. الله جل شانه د دې منافق ثعلبه د هغه حالات او واقعا الله په دې آیاتونو کې ذکر کړل چې د بداویل لئن آتانا خامخا که چرته الله موږ ته د فضل خپل نه راکړه مال یې راکړه نو موږ به صدقې خامخا ورکوو صالحین دو. خو چې کله والله الله تعالی په مال ورکړه نو بوخلی پې او وګرځېد. فعاقبهم عاقبه پیدا کړلی الله تعالی خو په عاقله ګرځولی دی الله تعالی عاقبت د پیل د دیو چې دغه دی نفاق دا مطلب په هغه نو ګرځولی دی الله په دیو کې نفاق په زړونو د دیو کې او دا نفاق دوره د قیامته پورې. علم یعلمو آیا هغو نو معلومه کړې ان الله بېشکه الله تعالی پېژني سرهم پټ د هغو ونجوا مو مشورې د هغو جرګې د هغو او بېشکه الله تعالی علام الغیوب ډېر عالم دی الغیوب په غیبو باندې. الذین خلق منافقین هغه خلق دی یلمزون چې عیب لګوي هغو المتطوعین په خوښۍ سره په ورکوونکو باندې د مؤمنانو نه چې په خوښۍ سره ورکوي هغو په صدقات د صدقات. والذین خلق دی لا یجدون چې نمومي هغو الا جهدهم مگر محنت خپل. فیسخرون منهم نو ټوکې کوي هغو په دې مؤمنانو پورې. سخر الله منهم الله مذاق کوي بدله د ټوکو به ورکړي الله تعالی هغو ته ولهم او د هغو لپاره عذاب دی علیم درناک. چونکه په دې صورت کې خو غزوه تبوک را روان دی اوس بیرته به دې آیاتونو کې هغه غزوه تبوک ته عاود دی او په مخکینی آیاتونو کې د منافقینو صفات ذکر شو د هغو عذرونه ذکر شو د منافقینو نفاق ذکر شو هغو حالت ذکر شو. اوس الله تعالی بیرته عود کوي غزوه تبوک ته. په غزوه تبوک کې رسول علیه السلام اعلان د چاندې وکړ. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی پاسه چې یا رسول الله زما سه 8 زره درهم دی ماته 4 زره د خپل عیال لپاره پرېښودې نورې مې راوړې. منافقانو به ویل چې ګوره دا ریا کوي چې چا به ډېر شی راوړ چې دا ریا کوي چې چا به لږ شی راوړ د منافقین ویل چې الله د دې نه بری دی دې ته الله محتاج نه دی. عاصم بن عدی انصاری اول چې یا رسول الله زما سره او یا وسخه کجوري دي او د هغه کجوري نه چې دا سیته د الله په لار کې ورکړي. یو سړی د انصارو نه پاسېده چې د هغه نوم حبحابو ابو عقیل ورته وایو. هغه ورته ویل چې یا رسول الله زما سره خو مال نشته خو ما بیګا شپه خپل ځان یعنی مزدوري کړله په 2 ساعت د کجورو باندې
یو ساه مې دلته راوړ یو ساه مې په کور کې پرېښود اوږې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغه د کور ټول مال یې راوړ د الله په لار کې عمر رضی الله تعالی د کور نیم مال راوړ د الله په لار کې صدقه او عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ویل علی جهاز من لا جهاز له چې چا سره سامان نه او جهاد ته ځي د هغه تیاروالی په ما باندې شو منافقینو به دا مذاق او ټوکې کولې په مؤمنانو باندې به عیبونه لګول الله د هغو قباحت دلته کې ذکر سخر الله منهم الله به د دیو چې مؤمنان ورته ټوکې کوي د دیو بدله به الله ورکوي ولهم عذاب علیم او د هغو لپاره عذاب درناک دی تخویف اخروي د منافقانو دی استغفر لهم که ته بخښنه طلب کوې د دیو لپاره او لا تستغفر لهم یا ته بخښنه نه طلب کوې د هغو لپاره ان تستغفر لهم که چېرته ته بخښنه طلب کوې د هغو لپاره او یا کرتې نو هرگز بخښنه نه کوي الله تعالی هغو ته ذلک دا په دې وجه بانهم بېشک هغو کفرو بالله کفر کړل هغو په الله او رسوله او په رسول الله والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ته هغه قوم الفاسقین چې فاسقان دي استغفر لهم که ته بخښنه طلب کوې د هغو لپاره هغه عیب لګونکي خلکو چې را پاسه آیات نازل شو یل عیب لګوي نو دی وراله نبي علیه السلام ته ویل دا منافقانو چې موږ ته بخښنه وکړه نبی علیه السلام قصد کړی چې هغه ته بخښنه وکړي الله دا آیات نازل کړي دا خو منافقان دي که ته ورته بخښنه طلب کوې او که نه طلب کوې الله ورته بخښنه نه کوي که چېرته ته بخښنه طلب کوې د هغو لپاره او یا کرته سبین او یا کرته ورته بخښنه طلب کوي او یا مراد کثرت دی چې څومره زیات خو الله هغه دې ته بخښنه نه کوي ځکه منافقان دي ایمان پکې نشته فرح المخلفون خوشحاله ده المخلفون ورسته شوي خلک بمقعدهم په ناسته خپله باندې خلاف رسول الله ورسته د رسول الله نه وکرهو او بد ګڼل هغو ان یجاهدو چې جهاد وکړي هغو باموالهم په مالونو خپلو باندې و انفسهم او په نفسونو خپلو باندې په لار د الله کې خوشحالېدل المخلفون فرحه خوشحالېدل المخلفون هغه خلک المخلفون چې وروسته شوي وو هغو مخلف هغه خلک چې وروسته شوي نو دیو د جهاد نه وروسته شوي وو هغو په دې خوشحالېده وقالو ویل به هغو منافقانو لا تنفرو تاسو مه وځئ په ګرمۍ کې قل ته ورته وایه نارو جهنم اور د جهنم اشد سخت دی حرا په ګرمۍ کې لو کانو یفقهون که چېرته کانو وی هغو یفقهون پوهېدلی هغو که چېرته هغو پوهېدلی فلیضحکو وبخندي هغو قلیلا لږ ولیبکو او جاړي به هغو کثیرا ډېر جزاء بدله ده په هغه باندې کانو چې و هغو یکسبون کسب کړي و هغو د کافر او د دې منافقان دپاره چې وبخاندي دي قلیلا لږ قلیل خندا چېرته په دنیا کې لهذا په دنیا کې خو د دې لپاره څه عیش شت دی نو دوی به وخاندي ولیبکو او جاړي به هغو کثیرا ډېره جړه د هغو په سره لهذا دوی به ډېر جاړي او دا ډېره جړه یې په څه شي کې ده په قیامت آخرت کې بیا ټول عمر دوی په جهنم کې جاړي فإن رجعك الله که چېرته واپس کړي تا لره الله تعالی الی طائفة منهم یوه طایفې د دیو ته فاستأذنوک للخروج او اجازت طلب کا هغو ستانه للخروج لپاره د وتلو فقل ته ورته ووایه لن تخرجو معي هرګز تاسو مه وځئ زما سره ابدا همیشه
ولن تقاتلوا معي عدو او هرگز تاسو قتال مکوئ زما سره عدو د دشمن سره انکم بشک تاسو رضیتم تاسو راضی وی بالقعود بناست باندې اول مرتين اول کرده فقعدوا کیری تکینی تاسو مع الخالفین سرا د ناس خلقو سره الله نبی ته وایي که چېرته آینده لپاره دې استانه وتل طلب کول چې موږ ستاسو په جهاد څه ځو نو ته د ځان سره مه پرېږده ولا تصلي تمنځ مه کوه علی احد په یو تن منهم د هغو نه ماته چې مړ شي ابدا همیشه ولا تقم علی قبره او ته مه ودرېږه په قبر د هغه باندې انهم بشک هغو کفروا بالله کفر کړی د هغو په الله او په رسول الله وماتوا مړه دي وهم هغو فاسقون فاسقان دي ولا تصلي عبدالله ابن ابی بن سلول هغه چې وفات شو عبدالله ابن سلول دا خو د منافقینو مشر او دا کلک منافق نفاق در پر لګ کلک شوی دا چې وفات شو نه د زوی راغی عبدالله د هغه نوم عبدالله رسول علیه السلام او دا زوی کلک مسلمانو کلک ایمان والا سوال یې ته وکړو د رسول الله سلام سره چې ته ورکه دله خپل قمیص ورکه یا رسول الله چې ستا په کمیس کې دا من کپن کو ولې ورکو بیا یې ته سوال وکړو چې په دې باندې یا رسول الله ته مونځ وکړه جنازه پې وکړه رسول علیه السلام په ده باندې جنازه کوله ودرېد نو عمر رضی الله تعالی راغی نو د رسول علیه السلام د کفړې نه ونیو چې یا رسول الله ته په ده مونځ کې او په پلانکي وخت او په پلانکي وخت او پلانکي وخت کې دا خبره کړله دا یې کړله ته په دې باندې مونځ کې اته صلی علیه او بیا ورته ویل چې الله تعالی خو ته د په مانځه باندې د منافقین په مانځه باندې منې کړی دا ورته په کوم ځای کې دې منې کړلی چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم که ته ورته بخښنه کوې او که نه کوې الله یې ورته بخښنه نه کوي نو لهذا مونږ نه منه نه شو چې مانځه ستا جنازې ته څه ضرورت دی چې بخښنه ورته کوې رسول علیه السلام ورته ویل چې الله ما ته اختیار را کړلی که ته پې ورته بخښنه کوې که ته ورته بخښنه کوې او لا یا نه کوې نو دا خو اختیار بهرحال رسول علیه السلام ویل چې زه په ده باندې جنازه وکم او استغفار به ولا په اویاو پیرو باندې زیات طلب کم عمر رضی الله تعالی عنہ به دا ویل چې دا خو منافق دی بهرحال رسول علیه السلام په هغه باندې جنازه وکړه الله دا آیات نازل کړ چې ولا تصلي تمون مه کوه جنازه مه کوه په یو تن د دیو نه چې مړ شي ابده همیشه چې د دیو نه یو څوک مړ شو په هغه به جنازه نه کوي دا مطلب په دې ځای کې دی کې اوس یو مشهور اشکال دی اشکال دا دی چې دا خو سورت توبه خو مدني سورت دی خو مکی سورت کې یو آیات را نازل شوی دی ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مناسب نه دی نبی لره و هغه خلکو دا چې ایمان راوړلی چې هغو بخښنه طلب کړي دپاره د مشرکانو نو د مشرکانو دپاره خو د بخښنې طلب کول نه منع راغله نو د دغه نه دا معلومیږي چې نبی څنګه د دې منافق په جنازه باندې ودرېده او الله منې کړی ده چې نبی به او مؤمنان به استغفار دپاره د مشرکانو نه کوي نو نبی څنګه د عبدالله ابن ابی چې دا خو مشرک هم و عقیده خو د شرک وه په هغې باندې جنازه کوي دا اعتراض دی علما د هغې نه جواب کوي
چې هلته کې دغه آیات چې نازل شوی دی او ما کان لنبي نو په دې کې په ابو طالب کې نازل شوی نو هغه چې وفات شو نو نبی علیه السلام به د هغه دپاره بخښنه طلب کوله او دا بخښنه د خپل تره دپاره د دې دپاره طلب کوله چې الله دا د عذاب نه محفوظ کړي او زما د بخښنه طلب کول د هغه په حق کې قبول شي حتی چې هغه ته مغفرت راشي د دې دپاره د هغه دپاره بخښنه طلب کوله نو الله جل شانه رسول علیه السلام د هغه نه منع کړ اوس په دې ځایونه کې چې او دا منافق دی نو په دې منافق په جنازه کې په منافق د استغفار کې الله تعالی نبی ته اختیار ورکړلی استغفر لهم او لا تستغفر لهم خدا استغفار لسانی دی چېرې ته استغفار لسانی ته په ده باندې استغفار لسانی کې اختیار دی نو د هغه اختیار د وجې نه نبی علیه السلام په ده باندې ودرېد او جنازه یې پرې وکړه او دغه استغفار لساني خو څه پیدا هغه ته نه رسوي که او د منافق ته او غایت د دې دا دی چې په دې باندې به الحمدلله د دې منافقانو چې کوم خلق دی کوم قوم دی د هغو ترتیب زړونه به وشي هغه به اسلام ته مایل شي د هغو د اسلام سره محبت پیدا شي د دې لپاره پې رسول علیه السلام جنازه کړې یو رسول علیه السلام خپل قمیص چاله ورکړی عبدالله ابن ابی ابن سلول له چې په دې کې دا دفن کوي نو رسول علیه السلام خپل قمیص هغه له ورکړی په دې باندې نه پوهېږي دا یې ولې ورکړی ځکه چې عباس رضی الله تعالی عنه چې کله قیدي راغلی نو د هغه سره په بدر کې نو د هغه باندې د چا قمیص نه برابرېده نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول ول قمیص ورکړی نو رسول علیه السلام د هغه قمیص بدله ورکوله او د دې نه دا معلومه شو چې د کافر او د منافق په حق کې تبرکات څه پیدا نه رسوي هغه د نبی علیه السلام خپل قمیص هغه له ورکړ خو هغې ته خو څه پیدا ونه رسوله ولا تقم علی قبره ته په قبر مه ودرېږه څنګه به قبر مه ودرېږه د دې دوه معنی دي یو خو په دې کې دا دی چې په قبر یې مه ودرېږه د دعا دپاره چې ته د قبر زیارت کې او دعا ورته کې په قبر یې مه ودرېږه چې دعا ورته ولا تقم علی قبره دا یا ولا تقم ته مه ودرېږه علی قبره په قبر د هغه باندې چې په قبر باندې مه ودرېږه یعنې داسې نه چې ته ورځې د ده په قبر باندې جنازه کې لکه د نبي علیه السلام خصوصیت او په قبرونو جنازه کړي دوش یا ولا تقم ته مه ودرېږه په قبر در باندې چې د کافرانو منافقانو د قبر زیارت ته مه ورځه او په کافر د قبر کې زیارت کې خلاف دی بعضې علماو چې تلل جایز دی بعضې وایي دی ولا تعجبک په تعجب کې روان درته تذر اموالهم مالونه دي او اولادهم او اولاد دي انما بشک یرید الله یراد لري الله تعالی او يعذبهم بها چې عذاب ورکړي دي منافقان لرا الله تعالی په دې مال او اولاد سره په دنیا کې وتزهق انفسهم او خيج نفسونه دا وهم واغو کافرون وي دا آیات په 55 نمبر آیات دے پا دیو صورت کے مخی تیر شوئے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کَلَ جنازل کشی صورت او پا صورت کے دائی چا اَنَا آمِنُوا بِاللَّهِ تاسو ایمان راوڑے بِاللَّهِ فَاللَّهِ باندے وَجَاهِدُوا جہاد وکای تاسو مع رسوله پا مرگرسیاد رسول استازنہ کانو اجازت طلب کستانا اولو طول منهم خاوندان دا طاقت دا دیونا طول طاقت والا وقالوا ويغو زرنا پرید منگ لرا نکون چی شو منگ مال قائدین سرد ناس تو خلقو سا
پرېږده چې د ناستو خلکو سره رضو راضي دي هغو بأن یکونو چې وي هغو مع الخوالف سره د هغه ناستو زنانو سره وطبع على قلوبهم او مهر والی شوی دی په زړونو د هغو فهم هغو لا یفقهون نه پوهېږي هغو خوالف جمع د خالفتون د زنانه ته وایي نو الله دې کې په دیو ته یو تان ورکوي چې ای منافقانو تاسو د دغه زنانو سره چې هغه جهاد نشي کولی جنګ د هغه زنانو سره تاسو کښېنئ یا تاسو کې جرأت بهادري نشته چې ورشئ د مسلمانانو سره په مرګستیا کې جهاد وکړي ولهذا د زنانو سره کښېنئ لكن الرسول والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړی معه سره د رسول سره جاهدوا جهاد که هغو باموالهم په مالونو خپلو باندې و انفسهم او په نفسونو خپلو باندې و اولئک دغه خلق لهم د هغو دپاره الخیرات د هغو دپاره الخیرات پازل د هر شي نه وي د هغو دپاره خیرات یعنی د هغو دپاره ثوابونه دي و اولئک دغه خلق لهم د هغو دپاره الخیرات ښه شی نه دي غوره شی نه دي و اولئک دغه خلق هم دي المفلحون بری موندونکي دي فیهن خیرات الاحسان بلې کې زنانه دي غوره نو دغه خلق لهم د دې لپاره الخیرات د مؤمنانو دپاره الخیرات د مؤمنانو دپاره اجرونه دي غوره اجر دی غوره ثواب دی دا اعد الله تیار کړی دی الله تعالی د جنت مؤمنانو دپاره جناتین جنتونه تجري چې بهیږي ومن تحتها لاندې د هغې نه الانهار ولې خالدین فیها همیشه به یې په دې جنتونو کې ذلک دغه الفوز العظیم کامیابي ده العظیم لویه کامیابي ده وجاء المعذرون راغلی عذرونه پیش کوونکي من الاعراب د اعرابونه لیؤذن لهم چې اجازت ورکړی شي هغو ته په څه کې په ناسته کې چې جنګ له لاړ شو وقعد الذین او کې ناست دي هغه خلک کذبوا الله چې دروغجن کړی و هغو الله او رسول الله سیصیب الذین زردا چې وبرسېږي خلکو ته چې کفرو کفر یې کړی و د هغو نه وبرسېږي ورته عذاب علیم عذاب هغه عذاب علیم چې درناک دی راغلی المعذرون په مخکینی آیاتونو کې احوال د منافقینو د مدینې ذکر شو اوس احوال د هغه منافقینو ذکر کوي چې دا منافقین د اعراب دي معذر دی ته وایي چې دا په وهم کې دا ورکوي بل ته چې د ده لپاره عذر دی او په حقیقت کې د ده لپاره څه عذر نه وي دې ته معذر وایي نو معذر دا دی چې دا عذر تا ته په وهم کې دا درکوي چې د ده لپاره عذر دی په حقیقت کې د هغه لپاره څه عذر نه وي تا ته خپل عذر ظاهری او دې ته عذر نه وي او دا خلق قبیله د عامر بن طفیل وه رسول علیه السلام ته راغله ویل چې یا رسول الله که موږ ستاسو په مرګستیا کې جهاد کوو نو په موږ باندې قبیله توی حمله کوي په اهل زموږ په مواشیو زموږ باندې رسول علیه السلام هغه ته وویل چې الله تعالی ما ته خبر راکړی دی د حالاتو ستاسو او زر ده چې الله به ما لره ستاسو نه غني کړي او دا آیاتونه نازل شو بعض علما ذکر کوي چې دا قبیله اسد و غطفانو د رسول علیه السلام نه اجازت طلب کاو چې موږ په غزوه تبوک کې نشو تللی او دیو عذرونه پیش کول په جهز چې موږ په مشقت کې زمونږ عیال ډېر دی او موږ غزو نشو تللی ځکه چې موږ اهل عیال بالکل وږي دي نار دي بعض علما ذکر کوي چې دا نفرو د بني غفار نه او د بنو غفار نه یو کسانو هغو به دا عذرونه پیش کول الله جل شانه په دې ځای کې نه کې د منافقینو د اعرابو لپاره تخویف اخروي ذکر
لیس علی الضعفاء نشته په ضعیفانو باندې ولا علی المرضى او د بیمارانو باندې ولا علی الذین په خلکو باندې لا یجدون چې نه مومي هغو هغه څه ينفقون چې خرچ کوي هغو نشته په هغو باندې حرجون تنګي اذا کله نصحوا لله ورسوله چې خیر خوای هغو لله د الله سره ورسوله او د رسول الله سره نشته باندې کو کارو باندې من سبیل سلار د الزام والله ولا تعالی غفور بخښونکی دی رحیم مهربان دی و د جهاد ته غزوه تبوک ته تللو جهاد ته او دا غزوه د اخره پورې داسې را روانه ده نو اوس دې غزوه تبوک ته چې تللو نو په دې کې خو ځینې ضعفا او بیماران او ځینې داسې خلک وو چې د هغو څخه خرچه نه وه نو هغو باندې حرج ګاڼو چېرې موږ به څنګه لاړ شو جهاد لہذا الله جل شانه هغو راواخیستو الله جل شانه دا آیات نازل کړ چې په دغه ضعفا بیمارانو باندې او په دغه کسانو باندې چې نه مومي هغه چې دی خرج کړي په دغه چې جهاد ته نه ځي معذوره دي نو لهذا په هغو باندې څه حرج نشته لهذا په دغه کسانو باندې څه حرج نشته دا مطلب دی که د عذر د وجې نه د یو نیکۍ د کار نه پاتې شوې تا ته الله ثواب درکوي الله داسې ارحم الراحمین ذات دی د عذر د وجې نه د نیکۍ د کار نه پاتې شوې الله تعالی اجر او ثواب درکوي الله داسې ذات دی نبی علیہ السلام فرمایلی لقد ترکتم بالمدینه خامخا تاسو پریښي په مدینه کې اقواما قومنا ما سرتم نتلی تاسو مسیرا په تللو باندې ولا انفقتم او نه خرج کوله تاسو من نفقة څه نفقه ولا قطعتم او نه قطع کوه تاسو من وعد د څه وعدې نه الا مگر هغه خلق ستاسو په ثواب کې درسدي الا وهم هغه سره ستاسو سره برې کې صحابه کرام ویل چې کیف یا رسول الله یکونون معنا افسرنګ به هغه زموږ سره او هغه خو په مدینه کې دي نبی علیه السلام وفرمایل حبسهم العذر بند کړي دي هغه لره عذر نو چې د عذر د وجې نه د کار نه پاتې شوي مجاهدین جهاد ته روان دي دعوت تبلیغ ته څوک ځي تر عذر د وجې نه پاتې شي هغو ته چې څومره ثواب الله هغو ته ورکوي دومره ثواب الله تا ته هم درکوي دا مطلب دی نو الله ذکر کوي چې په دغه ضعفا او بیمارانو باندې جهاد نه پاتې شوي دي او یا ورسره نفقه نشته حرج نشته ولا علی الذین نه په کسانو باندې اذا کله ما اتوکه چې راشي هغو تا ته لتحملهم چې ته سواره که هغو لره سورلی لما تحمله چې ته سواره که هغو لره څه سورلی وله ورکه سوارې که قلت ته ورته ویې لا اجدو زه نه مومم ما هغه شی احملکم علیهم چې زه سواره کم تاسو له په دې باندې تولو هغو ګرځي و اعینهم او سترګې د هغو تفیض من الدم بهیږي دا سترګې من الدم د اوښکو نه احزنن غمجن دی الله یجدو چې نه مومي هغو ما هغه ینفقون چې خرجې کړي هغو په مدینه منوره کې عایز بن عمر بن مقرن دا ورونو او ټول صحابه دا رسول علیه السلام ته راله چې یا رسول الله موږ جهاد ته ځو خو موږ څه سورلی نه مومو موږ ته سواره څه سورلی راکړه نبی علیه السلام ورته وویل چې زه خو څه سورلی نه مومم چې تاسو له درکړم بعض علما ذکر کوي چې ابو موسی او ملګري د هغه رسول علیه السلام ته راله او چې یا رسول الله موږ څه سورلی نشته لہذا دا هغه رسول علیه السلام ورته لا اجد ما احملکم علیه نو دغه خلک هغه چې د رسول علیه السلام د مجلس نه روان شو ژړلې سترګو نه یې اوښکې پرېنو چې دیو نه مومي هغه چې دیو نو که داسې پوځ در څوک پاتې شوی دی د جهاد نه نو دا هغه باندې حرج نشته
انما السبیل بشک لار د الزام علی الذین با خلق را یستاذنونک چې اجازت طلب کوي هغه ستانه وهم او اغنیا او غنیان دي منافقین غنیانو نو هغه اغنیا دي غنیان دي او دی ستانه اجازت طلب کوي اجازت هغه ستانه کوي او دی اغنیا دي نستانه اجازت هغه طلب کوي او دی اغنیا دي او بیا چې موږ نو او څه زری نشته منافقین نو په هغه خلکو باندې الزام دی او کم الزام دی الزام د ملامتۍ ارزو راضی دی هغه به ان یکونو چې وي هغه مع الخوالف سره د هغه مع الخوالف سره د هغه زنانو ناستو سه دا په دې راځي زنانه چې ناستي دا اوس ناستي وطبع الله على قلوبهم او مهر والد الله تعالی پړوند منافقانو هغه باندې چې منافقان دي دا پړوند الله مهر والد دي ایمان نه وروړي په هم نو دی لا يعلمون فی هغه الله پړوند باندې مهر دنه پاکوال له لہذا الله له دیړونه بند کړلی نو چې کله الله د دیړونه بند کړلی نو دی په هم لا يعلمون دی نه پیږي او نه دی دین او اسلام پیژني بس صدق الله صلى الله عليه وسلم